لفظ ډیر زیات خوښ دی، هغه څه دی؟ سبحان الله وبحمده. ټول بیا وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. الله رب العزت موږ تاسو ټول ذاکرین وګرځي. ټول وایي، تاسو داسې आवाज نه کوئ، وایي الله موږ تاسو ټول ذاکرین وګرځي. الحمدلله زمونږ اکابر علماء دیوبند د جهاد په میدان کې د ټولو نه مخکې، د تبلیغ په میدان کې د ټولو نه مخکې، د تصوف په میدان کې د ټولو نه مخکې، د درس او تدریس په میدان کې د ټولو نه مخکې، او د سیاست په میدان کې مخکې د یو میدان به موږ چاله نه پرېږدو. انشاءالله دا ټول به دغه کوو، خو د پیغمبر په طریقې سره. ځان به مجاهد هم جوړو، ځان به تصوف صوفي هم جوړو، ځان به تبلیغي هم جوړو، ځان به سیاستدان هم جوړو، لیکن د قرآن پر رڼا سره دا ټول وخت خپل بدن کې به راولي. انشاءالله کوو که نه؟ انشاءالله. خدا مې واورئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، ټول وایي صلی الله. یو خبره کوم بل لاته مخکې راځي چې کوم سړی دا وایي صلی الله علیه وسلم، الله رب العزت د دې 10 ګناهونه معاف کوي. ټول وایي سبحان الله. الله د دې 10 درجې اوچتوي. او الله رب العزت کوم انسان چې درود زیات وایي دی باندې هیڅ کله د رزق تنګي نه راځي. ټول وایي سبحان الله. تاسو یقین وکړئ څه کال موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روضې خواته تللی وو. الله تاسو ټول حج ته بوځي. ټول وایي امین. څه کال حج ته تللی وو، نه انشاءالله اوس هم بیا اراده دی بیا به خیر عمرې ته ځو. نو تاسو کوشش وکړئ چې درود شریف زیات وایي. نو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روضې ته نږدې شوی، نو الله دې زما استاد محترم قبر د نور نه ډک کړي، مولانا حسن جان شهید صاحب دا ویلو چې تاسو کله هلته لاړ شئ نو د مدینې منورې بار صحن کې وګورئ د څلور امامانو نومونه لیکلي. امام ابو حنیفه رحمه الله. نو زه ګرځېدم، ما سره د شیخ حسن جان صاحب زوی و. مالجي دلته ستا والي صاحب ماته ویلي چې یار دلته به یې که نه، چې داسې مخامخ وکړم، هغه د مخامخ دی. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نوم لیکلی و، امام ابو حنیفه نعمان ابن ثابت. ورسره بل امام شافعي، ورسره امام مالک، او ورسره بل امام احمد بن حنبل، سرور امامان نومونه لیکلی و. نو کله چې د باب سلام نه تو شو، افس رالو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول وایي ځکه درود شریف وایي. ښه مونږ خو تاسو دنیا ته وخت ورکړی، خو درود ته وخت نه دی ورکړی. دا واورئ چې کوم سړی درود زیات وایي، یو به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته خوب کې راځي. څه راځي؟ او دویم د رزق تنګي پې نه راځي. تاسو یقین وکړئ دا ما تجربه کړې ده. که تاسو وایي دا څنګه تجربه؟ 4 ورځ مخکې، 100 ورځ مخکې درود شریف مې ویل 2 لک روپۍ راغی. څو راغی؟ دا تاسو وایي ماشاء الله به درکې هر سر ده. دا مسایل تاسو ښایم بعضې پټ رازونه یې نه وایو، خو لیکن دی وجې نه وایو چې ستاسو دغه پکې راشي. الله به درته هر څه درکوي. ما د طالبي په وخت کې ما سره دلته مولانا صاحب قاري صاحب عبدالعزیز نازي 35 سال مخکې په مټه کې ومنګه. نو هغه وخت کې زما دا شوق و چې الله د خپل د حبیب د روضې دیدار به څنګه د نصیب وګرځوي. الله رب العزت 2 ځله وغوښتم، انشاءالله دې نه پس سلسله روان دی چې الله به هر کال به موږ وغواړي، او تاسو هم کوشش کوئ. نو کله چې نبی علیه السلام روضې ته نږدې شو، نو نبی علیه السلام د روضې ته مخامخ درې دغه دی، یو طرف ته عمر فاروق او ورسره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. چې کله دې دغه ته نږدې شو، نو لاندې مې کتل دی، عربي نه مې تپوس کول، مال هناك مدفون نبی کریم صلی الله علیه وسلم وهناك فيه موضع آخر ما فيه موجود شيء آخر ما يدفن هناك. نو ما ته وایي چې هناك يدفن علی عیسی روح الله. دلته به عیسی علیه السلام به راځي، د قیامت نه مخکې به راځي، 40 کاله به دغه نظام چلیږي د نبی علیه السلام. بیا به دی واده کوي، بیا به دغه ځای کې ښخیږي. نو دلته چې مخامخ شو نبی علیه السلام د روضې ته مخامخ، نو هلته یو مواجهه شریف ته مخامخ ګرځي. د پاسه د امام ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې یو شعر لیکلی و، تقریبا 10 سال مخکې مې دا شعر یاد کړی و. نو هغه شعر ته مې سوچ و، دا شعر تاسو ته هم وایم، ډېر ناشنا یو شعر دی. امام ابن کثیر په خپل تفسیر کې لیکي، 5م جلد غالبا 5مه سپاره کې دی، دا شعر په هغه کې دی: یا خیر من دفنت بالقاع
فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود وفيه الكرم. الله څه ناشنا شعر دی. کله چې نبی علیه السلام روضې ته به نږدې کېدم نو ما به دې شعر ته کتل او بیا به دا حالات انسان باندې بل حالات ته راځي. الله رب العزت تاسو ټول بوزي هلته. کله چې نبی علیه السلام روضې ته هلته خاص برکات زیات دی نو مخامخ کله چې ریاض الجنت ننوځي نو هلته بیل بیل ستن دی نو هلته یو ستون حنانه ورته وایي، یو ستون الافود دی، یو سریر دی، یو بل ورسره ستون العایشه دی. نو د هر یو ستن سره به مونځ کوي. هلته نبي علیه الصلاة یو ستون التوبه دی چې یو څو صحابه کرام هغې الله رب العزت دا اوږده تفسیر دی چونکه محفل بل شان دی نو د علماو نه بیا تپوس کې چې هلته راشي دا حالات ډېر بل شان دی. نو ما د اشعار ته کتل. د اشعارو معنا دا دی یا خیر من دفنت بالقاع، هی هغه ذات نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ته په کوم ځای کې ښخې ستا د وجه نه الله دا ټول صحرا او ټول سیزونه خوشبويي کړی دی. ټول وایي سبحان الله. د نبی علیه السلام قسم دی چې هلته لاړ شي نو داسې یو خوشبیانه دی ته به وایي چې اوس نبی علیه الصلاة والسلام سره ناست یم. زمونږ د علمای دیوبند اهل سنت والجماعت دا عقیده دی الانبیاء و احیاء فی قبورهم، پیغمبران په خپل قبر شریف کې ژوندی. څه شي؟ ژوندی. ښه کله چې هلته لاړ شي نو چې دا وایي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله هلته ویلی شي، دلته نه نشي ویلی. ما یو کس ماته یو دا یاران یو بریلی ماته وایي چې دا څنګه چل دلته ویلی شو دلته نشي ویلی. موږ دپاره جایز دی تاسو دپاره ناجایز دی. ویل دا ولې تاسو څنګه تاسو جایز دی؟ بال زه چې وایم په کوم عقیده وایم زه حاضر ناظر نه ګڼم. حاضر ناظر څوک دی؟ وایي که نه څوک دی حاضر ناظر؟ یو صفت د الله دی حاضر ناظر. او زمونږ ستاسو آواز څوک اوري؟ دی وایي چې کله درود دی ویل پیغمبر اوري دې ځای نه. موږ وایي نه، نبی علیه الصلاة والسلام یو فرشته امام بخاري صاحب په کتاب کې لیکي یو فرشته دی هغه نوم سیاح دی. کله چې ته درود پې ووایي نو دغه فرشته نبی علیه الصلاة والسلام ته رسوي. څوک رسوي؟ فرشتې رسوي. ښه کله چې نبی علیه الصلاة والسلام روضې ته نږدې شي بیا په خپله نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوري. نو هلته چې کله انسان ځي الله رب العزت موږ تاسو ټول بوځي. نو دا اشعار مې ځکه وویل چې دا یو محبت دی. نو قرآن سره محبت پیدا کړي. څه سره؟ قرآن سره. ما د قرآن کریم آیت ورسوي بیا مونځ ټیم هم راځي. بیا علما بیان کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی المرء مع من احب، څوک چې کوم یو څیز سره محبت ساتي نو قیامت پر هغه سره پاسېږي. د چا چې قرآن خوښ نو قیامت پر ورځ به قرآن دا د الله کتاب دی دا به یې په غېږ کې نیولي قیامت پر ورځ به پاسېږي قرآن به یې لاس کړي. قسم دی دغه قرآن کریم موږ نه به شکایت کوي. الله قرآن کریم وګورئ یوشتمه سپاره وقال الرسول یا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به الله په مخ کې بوي یا الله دا زما قوم دی دا زما امت دی دوی قرآن تر کړو صحیح کړو قرآن ته وخت نه ورکړی. زما معذورونو موږ دا نه وایو چې تاسو سکول مو وایي، سکول هم وایي، ځان ډاکټر هم جوړ کړي، ځان انجینر هم جوړ کړي، ځان پروفیسر هم جوړ کړي، ځان یو لوی ښه تجار هم جوړ کړي. خو قرآن دپاره هم وخت ورکړي. دا قرآن به تا نه شکایت کوي. قسم دی دغه قرآن کریم موږ نه شکایت کوي. الله ته فریاد وکړي چې الله دا خلک زما نه لرې تښتېدل، زما تلاوت نه کول. زه په دې سوات کې ومه بحرین کې د یو کس راغی قرآن کریم جومات کې کېښوسل نو موږ ډېر خوشحاله شو چې کله چې مو کلاول نو وکتل نو قرآن کریم منځ کې داسې سورې شوي چې یو طرف نه بل طرف ته دا مګه داسې دغه کړی و د تلاوت نه کوله زره. الله اکبر. دا قرآن کریم نیم بالکل داسې شوي دوه ټوټې شوي. نو چې کوم سړی د قرآن تلاوت نه کوي تاسو وګورئ په کور کې ټي وي شته که نه شته؟ د چا په کور کې ټي وي دی؟ لاس اوچت کوي. ماشاءالله د ټولو په کور کې ټي وي دی. تاسو وګورئ دا ټي وي نه اوچت یې ښي خو قرآن کریم لاندې پروت دی. په ټي وي باندې روزمره کپړه راکاږي. قرآن دپاره دا نشته چې وخت قرآن کریم باندې کپړه راکاږو. او زمانہ میں معاذ ہستے مسلمان ہو کر و هغه پخوانی خلق چې عزت والا هغه د قرآن قدر او عزت کول. نن چې ما او تا ذلیل د قرآن عزت نه کوو
نه د قرآن حافظ پیژنو نه عالم پیژنو نه د قرآن عزت هم کړی ده قسم ده چې کوم سړی د قرآن کریم عزت وکړي الله رب العزت دا خلق اوچتوي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقوام ويذو به آخرین الله ډیر خلق دی قرآن سره اوچتوي او ډیر خلق الله ذلیلوي چې کوم خلق دی قرآن ته سپک کتلی ده الله دا انسان سپک کړی ده کوم یو باچا کوم یو وزیر کوم یو حکمران چې قرآن ته سپک کتلی ده الله دی ذلیل کړی دی چا چې دی قرآن ته په عزت وکتل الله دا انسان اوچتوي تاسو وګورئ زمونږ یو ورکوټي کتاب د مولانا اشرف علي تانوي صاحب یو واقعه لیکي پخوا په دې دا ټول ایشیا طرف ته دا ټول یو انډیا پاکستان افغانستان دا ټول یو نو کله چې باچا به منتخب کېدل نو دا ټول خلک بار وتل د انډیا طرف ته پخوا دا قانونو دوی چې کله باچا به مقرر کېدل نو انتخابات به نه کېدل ټول غریب فقیر نواب ټول به یو دشت ووتل بیا به دوی یو باز ساتلی و نو دا باز به یې پرېښوستل دا باز به والوته بیا به هر چا لاس اوچت کول چې اله دا باز زما په دې سر باندې کښېني هر چا به دعاګانې نو دا باز په دې هوا ګرځېدل د یو سړی په سر باندې کېناسته نو چا په سر باندې چې باز کېناسته دا به د دوی باچا و اوس هم دا قانون دی چې غریب سړی باچا کېږي نه چې د دونه ارامي او دله نه حرامخور نه غیر د هغه نه بل څوک باچا نه شي کېدلی غریب سړی څوک باچا کوي نه د غریب څوک تپوس هم نه کوي نو کله چې دا باز د دې غریب په سر کېناسته دوی ټول مالدار پکې احتجاج وکړ چې یاره دا موږ نه منو دا باز دوکه شوی ده یا دې سړی سره 27 ماویز د څه چل دی دا دوباره پرېږدي بیا یې باز پرېښوسته دوباره باز په هوا ګرځېدل بیا د دې سړی په سر کېناسته لکونه خلک کروړونه خلک دی په دشتو کې او باز ګرځي دا سړی هر یو سړی د دې په ځای کېني آخر دې ته پوه وکړي چې دا څه علت دی چې د دې په سر باندې دا باز کېني دا هندو ښه مسلمانانو سره جګړه وشو الله رب العزت دی کشمیر آزاد کې ټول وایي نو کله چې دا کشمیر باندې اوس هم ظلم کېږي غریبانانو باندې هندوانو ظلم کوي الله دې د هندوانو ظلم نه وساتي موږ تاسو دوی حمله وکړه نو چې واپس راغی د هر مسلمان کور نه بهر څه وړل نو یو غریب پکې سکو هندو دی راغی ول چېرې څه چل کو ښه سره وایي دا دی چې زه لوټ مار دی دوی د ملا په کور برابر شول د ملا په کور کې غیر د قرآن او کتاب نه بل څه نه نو دوی چې وکتل چې بره تاخت د پاسه پروت دی کپړو کې بند دی اوس قرآن داسې پروت دی لغړ پخوا به هر سړی کپړو کې به یې بند کړی و نو ځکه موږ نن ذلیل یو د قرآن قدر رانه پاتې شو الله ځکه ذلیل کړو هر څه روزمره قیمتي ته خیږي ځکه قرآن ته مو سپک وکتل از موږ الله به موږ سپک کوي نو دوی دا قرآن چې اوچت کړو دوی ول چې دا به څه پیسې پکې چې کله کور ته راغی یو کپڑا بل لري کې چې ګوري منځ کې قرآن پروت دی څه پروت دی قرآن اوهو دا به څه کوو ښځه خاوند خپل منځ کې مشوره وکړي داس چلو کو دا خو د مسلمانانو الله کتاب دی د هغوی کتاب دی دوی کله چې قرآن ته لاس وړي نو بیا اودسۍ سره نه وړي قرآن کې وایي لا یمسه الا المطهرون دې ته به ناپاک لاس به نه وړي پاک لاس به ورته وړي نو دې دواړه ولامبل او ښځه او خاوند مشوره وکړي چې دا قرآن کریم به زه سر کې نیسمه چې زه ستړی کېدم بیا به تا پاسوم بیا به ته سر ته نیسې تر سار پورې دا ښځو خاوند دا کار وکړه سار چې شو واپس قرآن کریم ونیوله کوم ځای نه چې ښځه هلته کېښوستل نو یو شپه د قرآن عزت وکړه الله ورته باچایي ورکړه څه ورته ورکړه چې کوم سړی قرآن په سینې سره لګي 10 سپارې قرآن یادوي قسم دی دغه انسان به هیڅ کلم نه الله نه ذلیل کوي موږ 30 سال 35 سال مخکې د بډې طرف ته نو هلته د خښتو بټۍ زیات دی نو پخوا په سترګو معذور حافظانو اوس الحمدلله په هر یو کور کې حافظان دي زما شپږ استادان په سترګو معذور پاتې شوي دي ما سره یو قاري صاحب ناست دی دلته د دې شپږو استادان زموږ ټول 2 مدرسې په ټول پېښور کې یو بازو استاد یو مټه نور داسې مدرسې نو دې کې به د قرآن حفظ هغه سړی کول چې په سترګو معذور وي 35 سال مخکې خبره ته کوم نو دلته د قرآن ختم کېدل آخري شپه حافظ صاحب روان دی بره د درې طرف ته نو هلته د خښتو بټۍ دی چې کله روان دی شپې زر زر ځي چې ځان ختم ته ورسوم نو هلته یو ځای کې برابر شوی په دې بټۍ کې لاندې پرېوتی و ټول خلک انتظار دی چې حافظ صاحب راځي که نه راځي حافظ صاحب روک دی اعلانات وشو پته نه لګي 4 ورځې پس چې کله دوی خښته بټۍ کلاوي ګوري چې حافظ صاحب پیدا شو پکې حافظ صاحب لاندې پرېوتی هغه دومره ګرم دی دا خښتو بټۍ به یې لیدلې نو حافظ صاحب لاندې پرېوتی چې کله پرېوتمه د حافظ صاحب کېدای شي اوس مړی کې ژوندی
وای چې زه پرې وتم مال چې الله ستا یو پیغمبر ابراهیم خلیل الله په اور کې وخت تیر کړ، زه د پیغمبر امت ما 10 سفاره قرآن ما سره دی. ستا پیغمبر فرمایي چې کوم سړی چې قرآن یاد کی او دی جهنم ته لاړ شي، د جهنم اور په کار نه کوي. پوه شئ؟ او کوم انسان چې قرآن سینه کې یاد کړي، دو علما روایت لیکي، بعض دا لیکي چې قرآن ورته وغورځي نه سوځي، بعض وایي چې نه د قرآن حافظ چې دی جهنم ته لاړ شي نو جهنم اور پې نه سوځي. یا الله ستا کتاب مې یاد کړی دی، زه نن دلته راغلم، بس دلته ډایرکټ دا سوچ مې راغی لاندې دا ګل بالکل اور را باندې کار نه کول. وایي ما